الله رب العالمين سمقامات فضیلت او غوروانه ورکړي. یعنې د دنیا داسې ځمکې او ځایونه دي چې هغه د نورو ځمکو او د نورو ځایونو په نسبت باندې بهتر دي او غوره دي. لکه د دنیا د ټولو نه بهترینه ځمکه او ځای چې دی هغه حرم دی، هغه بیت الله دی، بیا مسجد نبوي دی، مدینه ده، او بیا بیت المقدس دی. دا بهترین ځایونه دي د دنیا. دغه رنګې چې څنګه د ځایونو کې بهتري شته دی، نو څه وختونه او ورځې داسې دي چې هغه د نورو ورځو نه غوره دي، څه شپې داسې دي چې هغه شپې د نورو شپو نه غوره دي، او بیا په دې ورځ او شپه کې هم څه وختونه داسې دي چې هغه وختونو ته الله غوروالی ورکړی، بهتروالی ورکړی. په دغه ورځ او شپو کې دا د ذوالحجې دا 10 ورځې وو، ځکه دا 10 ورځې هم بهتر دي، او دا 10 ورځې چې په کومه میاشت کې دي ذوالحجه، نو هغه هم په غوره میاشتو کې ده. الله رب العالمین قرآن مجید کې دا فرمایلي: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الله فرمایي د میاشتو تعداد، د میاشتو شماره چې ده د الله په نسبت باندې 12 میاشتې د هغې ورځې نه چې کله الله اسمانونه او ځمکې پیدا کړي، او په دې 12 کې 4 د عزت والا میاشتې، هغه 4 د عزت میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغې کې یو ذوالحجه ده، دا میاشت، یو د دې نه چې کومه مخکې میاشته وه ذوالقعده، او یو د محرم میاشته، او یو د رجب میاشته، موږ او ته عام خلکو ته بزرګه میاشت. دا 4 بهترین میاشتې دي. بیا په دې ذوالحجه کې دا 10 ورځې چې دي دا بهترین ورځې دي، ځکه دې 10 ورځو کې بهترین اعمال ادا کیږي. هغه عملونه هغې کې د حج فریضه ده، د حج فرایض دي چې هغه دې میاشت کې په دې ورځو کې ادا کېږي. 8 او 9 او 10 تکبیرات د الله د لویۍ، اقرار الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله. دا واجب دي د باسي امامانو په نسباني او د چا په نسباني سنت دي په هغه آخري 3 ورځو یا 4 ورځو، او مستحب دي په دې ټولو 10 ورځو کې. که په دې ټول 10 ورځو کې څوک دا تکبیرات وایي د ده ثواب کېږي، اجر یې کېږي. لکه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک راځي چې هغه به دا په دې 10 ورځو کې بازار ته به راوته، هغه به هم تکبیرات ویل او خلکو به ورسره. درېیم عمل چې هغه یو واجب عمل هغه په دې 10 ورځو کې ادا کېږي، او هغه قرباني ده، اضحیه چې ورته دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی، دا هغه طریقه ده. او اجر او ثواب چې دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته بیان کړی چې د قربانۍ اجر څومره، او حکم یې دا دی چې دا واجب ده. بل عمل
چې هغه په دې لسو ورځو کې پکار دی مستحب عمل دی هغه صوم یوم عرفه د عرفې د ورځې روژه دا لومړی عمل چې کوم دی په دې لسو ورځو کې حج د اسلام په بنیادی ارکانو کې 5 نمبر وکړ قربانی چې ده د عرفې د ورځې روژه به ترې راوړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما دا ګمان دی دا زما یقین دی چې چا د عرفې د ورځې روژه ونیوله دې سره به د یو کال مخکې او د یو کال رستی ګناهونه الله معاف کړي د یو روژې یا د عرفې د ورځې روژه قربانی چې د نبی بارک قرآن د سورې حج کې دا کوم آیاتونه ما تاسو ته ولوستل دې کې الله رب العالمین د دې خبرې حکم کړی چې هر امت لما د قربانۍ یو طریقه ورکړې او تاسو نه مې درکړې صحابه تاسو کو یا رسول الله دا قربانی څه عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سنت ابيكم ابراهيم دا ستاسو د پلار ابراهیم علیه السلام سنت او طریقه ده هغه طریقه او قرآن موږ تاسو ته ښودل ان شاء الله او بیا خیر دې بیان کوو چې هغه یو لوی قرباني کړې وای او لوی قرباني پیش کړې و چې الله تعالی خپل زوی دا قرباني کدا ذبح کا دا ډېر لوی قرباني هاي په بدله کې الله پاک هغه قرباني ورکړه او دا د هغه یو طریقه شوه چې ټول مسلمانان دا به د قیامت ته ورسې پورې دا قرباني کوي او د ابراهیم علیه السلام دا سنت دا به راژوندي کوي او د دې قربانۍ فلسفه او حکمت څه دی په دې لږ ځان د دې قربانۍ فلسفه صرف دا نه ده چې مال مې ذبح کړ او غوښې به دا به وړه غوښه دا به غټه غوښه دا د میخي نه ده دا غویي نه ده دا ګډي نه ده سوچ نه دی